السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو ریالټي او خپل تاسو وسایلو باندې بنن خبره کوو، لکه سیمټ فیکټرۍ ده پکې، ګیس ده او ټول پښتونخوا چې لکه کوم ډیمونه دي او ورسره نور چې کوم معدنیات دي وسایل دي موږ سره خدای په خزانې را دي، په هغې باندې به خبره کوو. ټولو نه اول خو زه دا وایم چې دلته موږ لکه مروت چې هر سړی نارې کوي چې زموږ را کوک غواړو، سیمټ فیکټرۍ نه به کوک راخلو، کوو پلان کوو او قسمه قسم دی چې په نارو باندې مو ستړي الله کړه سره، او دې نه موږ کوک وانخیستل، دو موږ ته ریالټي را نه کړه. که په سیمټ فیکټرۍ ده او که ګیس چې ده، که پښتونخوا چې کوم موږ ډیمونه دي یا ورسره نور موږ ګیس ذخایر دي، پتر دي، ورسره قسمه قسم موږ چې کومه کې پی کې خیبر پښتونخوا سونه ده ملک. نو هغه خبره صرف دې لپاره کوم چې خبرو حد دپاره نه ده. ګوره تاسو په مخ چې وه چې آزاد کشمیر خلک راووتل خپل حق دپاره، دا ډېره غټه ایریا ده، ډېر غټ ستره پرته ده دا ایریا. دا دینان نه 1 کیلومتر مخته آزاد کشمیر رقبه شروع کېږي، بیا هغه سره ورسره کړي شریف راځي، دریای جیلم سره، دې نه بیا دالې ده آزاد کشمیر او میرپور، دا ټول بلا علاقه ده. یعنی او تاسو ته به پته وي چې دې وزیر اعظم هم خپل وي. نو دې خلکو اړتال وکړه او چې خپله ریالټي پر حق پر رووتل، نو ریالټي په مد چې دو ته څه شی میلاو سله، ځکه چې دو سره یو منګله ډیم ده. په ریالټي چې دو ته 3 روپۍ یونټ میلاو سله، لوډ شیډینګ نسته، په نام لوډ شیډینګ نسته هلته، په 3 روپۍ یونټ میلاو سله چې بالکل دا فری داسې وګڼو، ځکه چې 70-75 روپۍ موږ ورکوو، نو هغه 70-75 روپۍ او 3 روپۍ یو ځای راشي، نو 3 روپۍ داسې واچوو چې لکه مفته وي، چې لوډ شیډینګ هم نه وي او هر وخت بجلی اویلیبل وي. غنم تاسو به حساب کړئ 2,000 روپۍ باندې من باندې خبره کړې وه چې تاسو ته به 2,000 روپۍ من سبسیډي په مد چې ارجان میلاو کړي، ولې چې دا دو سره یو منګله ډیم ده. او دې نه موږ سره دلته تربیله ډیم ده په کې پی کې چې او بشماره اوس نور مې ډیمونه شورېسلي دي، عمران خان شروع کړي دي. نو هغه تربیله ډیم خو اول خو موږ ته په مت چې تاسو موږ ته صوبې ته ریالټي نه ده میلاوسلی، بیا تاسو موږ ګیس ته، بیا تاسو موږ بلا داسې نور هغه دي. خبره صرف دومره کوم دا غنم اوس چې کوم چې موږ کې پی کې اعلان وکړ چې وزیر اعلی صاحب چې موږ غنم پنجاب نه به کوو. زه خپله یو کاروباري سړی یم، دلته زمیندارانو سره ریلیټډ یو، زمیندارانو غریبان دلته پنجاب چې غنم پراته دي چوکې اخلي نه 27-28 روپۍ من، او نه سرکار کوي او نه دومره وفر مقدار باندې دي غنم چې نور چوکې نه اخلي. سټاک چې کوم ډیلران دي آیم نه اخلي، ځکه چې سرکار چې کوم موږ تیر حکومت و هغې باره نه غوښتي دي او وفر مقدار باندې دي. نو هر ډیلر لاس نه ورچوي، وایي چې کیدای شي نقصان پکې وکړو. نو کې پی کې چې کله اعلان وکړه، اول به زه ووایم چې زمیندارانو سره په رابطې چې موږ دا و چې 25-30 هزار بورۍ موږ هغه و چې ډیلینګ کوو ورسره لګیا وو، چې موږ ویله چې 25-30 هزار بورۍ موږ هم ورکړو، دلته زمیندارانو نه واخلو او خپلې کې پی کې صوبې ته ورکو. نو هغه نن چې کوم دا نوټیفیکیشن به تاسې وینو چې دا کوم نواز شریف خاندان ده، دا د همیشه د موږ صوبې دشمنان دي، چې هغه نوټیفیکیشن یې جارو کړو چې دا سمګلینګ ده، غنم به بلې صوبې ته نه کېږي. یعنی مقصد یې د موږ دا ده چې ځکه چې سیند چې غنم وافر مقدار باندې دي، ورسره پنجاب چې دي کې پی کې چې موږ لږ کمی، ځکه چې پهاړي علاقه ډېره ده موږ کې پی کې. نو هغه ټارګیټ خو صرف موږ صرف دا ده چې کې پی کې ده. که سوچ وکړې زه به دلته غله منډۍ چې ناست یم، دا ما چېرته کاروبار ده، دلته له سیند نه غنم راځي، له سیند نه پنجاب ته راځي، خو پنجاب نه
ته کې پی کې ته غنم نسې وړای. نو دا داسې وګڼه چې دا د موږ دپاره او موږ سره دښمني ده او موږ سره دا د کوم زیاتی ظلم کوي. که تاسو سوچ وکړو موږ کې پی کې نه دا ګیس راځي، موږ کې پی کې نه اوبه ورته راځي، موږ کې پی کې نه بجلی ورته راځي، موږ کې پی کې نه ماربل ورته راځي، موږ کې پی کې نه مختلف قسم شیان ورته راځي. هغه باندې سمګلینګ نشته، هغه باندې موږ صوبه بندي نه کوو، هغه باندې موږ په ټول پاکستان چې هر صوبې ته ځي چا حکومت یا چا داسې تر اوسه پورې وزیر اعظم چې کوم نن دا نوټیفیکیشن دو جاری کوي پنجاب صوبې وال، نو تر ننه پورې هم وړه کې پی کې صوبې دا نوټیفیکیشن نه جارو چې ګیس باندې دا سمګلینګ د پابندي ده. ضروریات زندگی ده که نه، په ورسره اوبو باندې پابندي ده، ورسره د موږ چې کوم نور مدنیات دي په خیبر پښتونخوا چې موږ بجلی چې کومه دلته راځي په هغې پابندي ده، هغه سمګلینګ چې راځي ضروریات زندگی ده. صرف غنم چې کوم دي چې موږ د پنجاب خلک وزیر اعلی د صوبه پنجاب خو یې نه ونه اخلي، و چې موږ کې پی کې ته ضرورت ته موږ خلک موږ وزیر اعلی یې ونه اخلي، نو دو ته دا تکلیف ته چې دا کې پی کې ته ولې جي وایي دا سمګلینګ ده. سمګلینګ چې دا راځي دا به بلې صوبې ته نه جي، نوټیفیکیشن یې جاري کړي. نو افسوس خبره دا ده چې دا خلک خو نوټیفیکیشن جاري کړي، موږ چې کوم حکمرانان دي لا موږ لیډران دي، آیا چې په دې مواد چې باندې دو داسې یو ور وکړه چې تا پر غنم سمګلینګ چې راځي، بیا ما پر ګیس په سمګلینګ چې راځي، ما پر بجلی په سمګلینګ چې راځي، چې تا ضروریات زندگی چې تا د کومه درجی سمګلینګ نه ده، خو چې ما ته کوم راځي ضروریات زندگی سمګلینګ ده. تا ته ضرورت هم نشته، زمیندار غریب پریشان ده. چلو یو ملک یو پاکستانیان یو موټی کم از کم زمیندار خو چې دی چې شاوسی کنه موږ ته ضرورت ته اخو به چې پورا سی کنه. خو تا اصل نه تر اوسه پورې موږ داسې نر سړی تکړه سړی او بهادر سړی پیدا نه که چې وتلی وی چې نن ما دا نوټیفیکیشن جاری که چې تا پاره د غنم سمګلینګ چې راځي، بیا ما پاره د بجلی ګیس او ما مدنیات چې کوم تا ته درځي هغه ما پاره سمګلینګ ده، نو آز تا ته نه ده صوبه بندي ده، آز تا ته نه درکړو. خو افسوس دلته راځي چې دلته موږ خلک نارې کوو او بیا هغه پښتانه تاسې موږ اوس ختم یو، ځکه چې برو پورې عملي کار مو نشته. موږ لکي مروت چې کومه سیمنټ فیکټري ده، زه به خپلې ضلعې خبره وکړم، یا موږ ګیس ته ریلټي موږ که چېرې آزاد کشمیر غوندې په حق کې به صحیح په خبرې روتلو، خبرو پورې یا د تقریرانو پورې یا د کیسو پورې محدود نسلو او په صحیح معنی روتلو کشمیر خلکو غوندې، قسم په خدای دو پلار بیا را کوي، په زور بیا را کوي، ادو نیکه بیا را کوي، خبره موږ ته ریلټي چې کومه موږ حق جوړېږي. خدا دا چې موږ مشران په دې باندې صرف خبرې خو وکړي خو سر تکیږي نه درته. زه عوام چې موږ دلته کمی ده، ځکه چې آزاد کشمیر چې ټول عوام راوتلي عوامو د حدوره جانونه خپل جانو دا یې ویلي وو چې موږ جانونه قربان دي، خو موږ خپله ریلټي غواړو، او نن هغه ریزلټ یې دا دی چې ریلټي دوته میلاو سله، خپل حق یې حاصل کړ. موږ خپل حق دپاره دلته موږ بدامني ده، دلته موږ ټولو پښتنو دومره قربانیانې ورکړې چې موږ بېشماره یو، خو هغې پورې داسې دی چې یو به مړېږو او پته ول مو به څوک نه وي، او خپل ریالټي خپل حق پاره موږ بروزو نه. خو الله دې وکړي چې موږ پښتونخوا موږ خپل لیډرشپ خپل مشرانو نه دا خواست کوو چې کومو تاسو ته کوم پټکای کومې لونګۍ په تر سر کړي دي، دا دې پاره نه دي په تر سر چې ته بل دا عیاشي کوه، لا ته بس کوم په سر سودا کوه، ته دغسې کار کوه چې د کوم نن ما تاسو ته ویل چې غنمو باندې پنجاب پابندي ولګوله. نو کې پی کې چې دومره داسې سړی نسته، دومره مشر نسته چې ورته ووایي چې ما نوټیفیکیشن وکړم، ما پاره داسې نګلي. نو خبره صرف دومره ده چې بې انتها موږ خیبر پښتونخوا چې وسایل دي، موږ مدنیات دي او موږ ریلټي خبرې باندې چې تر اوسه پورې موږ صحیح معنی باندې رونه وتلو، او که صحیح معنی باندې روتلو بیا به تاسې موږ ته انشاءالله حق میلاو کېږي. آزاد کشمیر غواړي. مننه جشو.